د دعا د قبلېدو درې صورتونه دي. د دعا د قبلېدو درې صورتونه دي. اول نمبر چې کوم سیز دی بعینه غوښتې دی نو هغه سیز به درته بعینه میلاو شي. اول نمبر صورت دا چې کوم سیز دی غوښتې دی هغه سیز به درته بعینه میلاو شي. دا رشته غوښتې دا یا الله پلان کې چې زموږ دا رشته کامیاب الله رب العزت به درله کامیاب. دا د کاروبار د لپاره غوښتې الله تعالی در بعینه هغه کاروبار کامیاب کړي. تا دا غوښتې الله مال خیسته سورلی راکړي الله دله خیسته سورلی درکړي. اے الله مال خیسته ساروی راکړي ساروی درکړي. هر څه چې انسان دی یا الله مال نارینه اولاد راکړي الله اولاد ورکړي. اے الله مال زنانه اولاد راکړي الله زنانه اولاد درکړي. هر چا خپل خپل چایست څوک یو غواړي څوک بل غواړي. اے الله ما به امتحان کې کامیاب کړي الله به په امتحان کې کامیاب کړي. بعینه هغه دعا قبول شي. اول نمبر صورت دا. دویم نمبر دا دعا قبول نشي یعنی هغه سیز بعینه تا ته میلاو نشي لیکن پتا باندې چې کوم مصیبتونه او تکلیفونه را روانو نو هغه مصیبت او تکلیف ستانه لری کړې شو دغه دعا په برکت باندې. او دریم نمبر صورت دا دی چې تا ته نه بعینه هغه سیز میلاو شو او نه ستانه مصیبت او تکلیف لري شو خو الله رب العزت ستاسو لپاره دا دعا غوښتل ذخیره کړه او د قیامت په ورځ باندې چې کله ستا چابړې د نیکو دا سپک شي نو ایک دم با انسان بدا سوچ کوي چې بس زه خو هلاک شوم ځکه چې ګناهونه درانه دي او نیکۍ مې سپکې دي بس ما خو اوس جهنم ته غورځئ ځکه چې په قیامت کې به دا نیکۍ شمارل کېږي نه چې څونه نیکۍ کړې دي هلته مې نیکۍ کړې وه هلته مې نیکۍ کړې وه دا مې کړي و دا مې کړي و نه 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 شمیر به نه هلته به وزن کېږي چې اخلاص پکې څومره دی. صحابي راغی که نه صحابي راغی په غزوه تبوک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمایلی دی چې د الله د دین دپاره مونږ جهاد لوزو او مدد وکړئ چانده وکړئ. نو هر سړی خپل څه چې ورسره وجو راوړی هغه مکمل تفصیل دی. به هر حال یو صحابي دی ابو عقیل رضی الله تعالی عنہ دی لاړو او یو یهودي ته وایي وی زما سره خو نور څه نشته خو زه به ستا دا باغ سیراب کما دی له به اوبه ورکما ما له مزدوري راکړه. یهودي ورته وایي وکړه زما خو مزدور پکار دی او دا ثابته شپه اوبه راویستې 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 او د هغه باغ له یې ولې اوبه ورکړئ. د هغې په مزدورۍ کې چې ده ته کومه مزدوري میلاو شوه نو هغه کجورې راواخیستې او هغه کجورې راوړې وس په کور کې دي د هغو د ماشومانو د خرچې دپاره پرېښودې او دا نورې کجورې راغیستې دي. منافقین پسې خاندي. منافقین وایي ده ته ګورئ ستا په دې کجورو به څه وشي دی اوس روان دی او کجورې اخیستې دي او چې دا کجورې وړمه چې په دې باندې څه وکړمه زه به د کافرو سره جهاد کوم. نبي علیه الصلوۃ والسلام د چاندې وینا کړې ده. منافقینو پسې خاندل د په مات زړه باندې ځکه چې یو سړی سړي ته خبر وکړي بل ورته وکړي بل ورته وکړي جو که دې مثال په طور یو سړی بیمار نه دی خو چې دې څنګه د کور راووتو جو ډایرکټ سړی سره میلاو شو هلکه بھائی ولې طبیعت دې خراب دی یو د طبیعت که ټیک هم یو چې دې کس ورته ووایي جو دې وایي هلکه پرشته هم خراب نه وایي نه مړه نه دی خراب ټیک ټاک یم چې لږ مخکې لاړ شي بل ورته هلکه ولې ته خو زیړ زیړ کېږې چل دی خیر خو دی جو شکي شي چې یاره پرشته چېرته بیمار یم که جو بل ورته ووایي بل ورته ووایي جو آخر کې چې که دی نه مري جو هم به مړ شي او وایي چې روب رښتیا بیمار یم اوس دا کرونا راوستې وه که نه جو بھائی یو به یو ته ویله که بھائی ګورې ټوخي دی خطرناک دی یو بل ته بل بل ته وي ضرور خلک یې ټول که نه بیمارېده جو هم بیماران شي وګره داسې وکړه نه یو دې غریب داسې په مات لاره روان دی چې هلکه اوس دا لږې کجورې مې راغستې او پته نه لګي چې نبي علیه الصلوۃ والسلام به یې قبلی که نه به یې قبلی او واقعي په دې باندې به څه وشي چې دې څنګه راغلی نبي علیه الصلوۃ والسلام له دا کجورې راوړې الله زورور قدردان ذات دی که نه ډېر عجیبه قدردان ذات د الله په دربار کې کثرت نه ستا اخلاص ګوري الله چې ستا په دې زړه کې څومره اخلاص دی. الله رب العزت جبرائیل امین علیه الصلوۃ والسلام راولېږو بس یې کجورې لګې دي لیکن د اسمان نه پسې فرشته او د فرشتو سردار یې راکوزه کړه د کجورو څه حیثیت دې وجې نه
فرمایي کنه اتقوا النار ولو بشق تمره جهنم د اور نه ځان بچ کئ اگر چې د کجوري یو ټوکړه ولي نه په اخلاص یې ولکه الله رب العزت بدی جهنم د اور نه بچ کی جبرائیل امین علیه السلام راغی اے الله حبیبا یو کس صدقه کړی دا خدا صدقه غوري الله تعالی داسې قبول کړی دا چې دا د ټولو صدقاتو زینت ته خایس ته غوري دا په دې ډیری باندې داسې وشیندې چې د دې د وجې نه د ټولو د صدقات قبول شي او چې هغه صحابي راغی ډېر په ماتله باندې د الله رسوله قسم په الله زما سره نور څه نشته زما صرف دغه وجود دی صرف دیاړي کولای شي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې را روان دی دی اوس په ماتله را روان دی چې زما د کجوري په قبلیږي کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کجوري واغست ویرا که زما صحابي او داسې په دې لاسو کې واچولې او په دیری باندې داسې وشیندلې د الله حبیب یې شیندي او وی فرمایل چې د دې کجورو په وجه باندې الله رب العزت زمونږ د صدقات لا برکت ورکو زینت ورکو خایس ورکو ستا صدقه الله قبول کړی دا صحابي جاړي سترګو نه وخت کوي الله رسول زما د لګي کجوري وی او جبرائیل امین علیه السلام راغلو او جبرائیل امین علیه السلام فرمایل چې د صدقه الله رب العزت ډیر په وافر مقدار سره قبول کړی نو الله تعالی د انسان دا دعا رد کینا په دریو طریقو باندې ماته استعارض وکړو اول نمبر طریقه چې بعینه و تغسز میلاو شي دویم نمبر چې هغه سیز میلاو نشي لیکن سم مصیبت او تکلیف پر روان دی الله رب العزت تیاغه لريږي او دریم نمبر ما تاسو ته عرض کوو چې کله د قیامت پر ورځ باندې اعمال تل لیکيږي د ګناهونو چابړې درون شي او اعمال نیکی سپکې دي نو په دې کې با دې د تصور کې دا سوچ کې چې زه هلاک شوم او وس په ما جهنم ته اچي एकदम بدا د نیکو په چابړې کې یو سیز راو ورځيږي او چې څنګه راو ورځيږي نو د ګناهونو چابړې به اوچت لاړ شي او د نیکو چابړې به حقیقت لاړ شي او درون مشي دې به एकदम ډېر زیات خوشاله شي او فرشتونه تاسو کې دا څه سيزو دا ما څه داسې نیکی کړی و چې هغه نیکی نن زما پکار رااله او دومره پکار چې ما ته هلاکت خپل ښکارېدو چې زه خو هلاک شوم او نن ورځ زما د نجات ذریعہ جوړه شوه نو دته به وویلی شي چې دا په دنیا کې تا دعاګانې غوښتلې وي مونږ اکثر ګیلې کوو که نه یاره زما دعا نه قبلیږي مړه زه دعاګانې غواړم او نه قبلیږي الله رب العزت دقه نیک د دعا غوښتو دا ثواب ستا دپاره ذخیره کوي او بیا به په دغه نیکۍ په چاپړي کې به غورځېږي نو کله چې وایي دې دغه اجر و ثواب ویني که نه او دا نور خلک یې ویني نو دا ټول خلک وایي چې کاش په دنیا کې زمونږ یو دعا هم نه وي قبوله شوي په دنیا کې زمونږ یو دعا هم نه وي قبوله شوي وس خو مونږ دغه ګورو که نه ظاهر ته ګورو چې یاره دعا مې زر قبوله شوې او زر ماته میلاو شوې لیکن چې کله هلته اجر و ثواب وینو بیا به دا ارمان کو کاش زمونږ دعاګانې اډو په دنیا کې قبولې شوي نه وي خو دعا قبلیږي الله تعالی فرمایلی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی زه دعا غوښتونکي دعا قبلوم هر کله چې دې دعا وکړي